بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ښه خبره مو وکړه. ما ماشاءالله سی سی پی او صاحب میاں سعید صاحب راغلی دی. دلته د مخکې مې اس پی پاتې شوی دی او هغه ټایم هم ښه نه ډر و او اوس تجربه ډېره زیاته وشوه. موږ ته ډېر پر امید یو. پېښور خلک چې دا وځپلی شول، دلته کې غلاګانې هم زیاتې شوي دي، موبایل سنیچرز هم زیات شوي دي، موټر سایکل غلاګانې هم ډېر شوي دي او خاص کر قبضه مافیا خلاف چې هغوی کوم ایکشنز واخیستل دا قابل ستایش دي. د دې باندې هغوی له موږ خراج تحسین پیش کوو. خو دا یره زموږ په زړه کې ده چې همیشه دا نوي افسران راشي، څو ورځې ښه ایکشن وکړي، څو ورځې ښه دباو واچوي او افسران ناخوا دېخوا بدل را بدل کړي، دا کرپټ خلک خپل رونیسي، خو بیا څو ورځې پس دا ماحول همغسې زوړ روان شي. دا امید لرو چې میاں صاحب به دا معامله چې کوم دا سر ته رسوي او دا پېښور به د امن ګهواره جوړوي او د پېښور نه چې امن ګهواره جوړه شوه هغې په ټولو صوبه باندې به انشاءالله اثر وي او د میاں صاحب دا اقدامات به انشاءالله همیشه دپاره یاد ساتلی کېږي. اقدامات ډېر ښه روان کړي دي خو تسلسل پکې ضروري دی. څه مجبوري هم ده او څه دغه پټکو والا خو په دې ډي آر سی کې موږ وکتل چې ما هغې باندې سی سی پي صاحب ته میسج هم کړی دی. د ډي آر سی چې کوم د خلکو کې روغه جوړه کوي سرکاري طور باندې دغه جوړېږي، دې کوم هغه زړې چهرې دي، دې کوم هغه زاړه خلک دي او هغه خلک چې هغه طرفګنۍ نه هغوی پاللې، هغه خلک چې هغوی په دې کې فیسونه واخیستل، هغه خلک پکې دوباره راغلي دي یا خپل هغه د قبضه مافیا حصې دي. نو زه دا غواړم موږ دا مطالبه کوو سی سی پي صاحب د دې شنو سختۍ سره ظلم مخالفت وکړي او دا شی بند کړي او نوي خلک په دې کې راولي. خلک شته ایمانداره، خلک شته ښه جرګې مار، خلک شته داسې ښه ده جرګو کې د اجر دپاره جرګه کوي، د فیس دپاره نه، داسې خلک په دې کې شامل کړي. موږ به سپورټ کوو، جماعت اسلامي به سپورټ کوي او په هر ځای به انشاءالله موږ دغه د ښه اقداماتو سپورټ کوو انشاءالله. ماشاءالله دا خبره ما نه هېره شوه. آیس متعلق هم د هغوی اقدامات کافي سخت دي او ښه اقدامات یې اوچت کړل. خو سی سی پي صاحب ته دا د ښې لمبوي ځکه ټول ایجنسیان هم دغلته کېدي، ټول رپورټونه هم دوی ته راځي چې دا بغیر د پولیس د ملاب نه کېږي. دا آیس او دا منشیات دا د پولیس ملاب باندې خرڅېږي، دې باندې به سختي هغوی له کول غواړي او دا کړه امتحان د هغوی دا دی چې دا پولیس را منې کړي، دا معاشره صفا کېږي. ماشاءالله صداقت صاحب زموږ ورور دی، زموږ ملګری دی، خدمتي دی او د خلکو روغو جوړو کې حصه اخلي، خلکو په غم ښادۍ کې شریک وي، د علاقې د ترقۍ دپاره مسلسل جدوجهد کوي. الله دې له خیر ورکړي، الله دې له برکت ورکړي، الله دې د صداقت به زموږ د ورورولي قایم او دایم. نن حضرخانۍ کې د بابو فضل الله صاحب مرحوم په حجره کې د هغه د بچو، د هغه نرسو، د هغه د جماعت د کارکنانو زیر نگرانۍ فهم القرآن کلاس اختتام و. 15 ورځې دا کلاس دلته وشو او زموږ یو ډېر ښه عالم چې پی ایچ ډي ډاکټر دی، ډاکټر محمد ابراهیم صاحب دا درس مختلف موضوعاتو باندې پړاو کو. د دې ځي خواتینو هم پکې برخه واخیسته او د دې سړو هم پکې برخه واخیسته. الله یې ټول اجر ورکړي او د معاشرې په عام مسایلو باندې قرآن او د حدیث فرمانونو هغه دلته بیان شول او زموږ دا مقصد د فهم قرآن کلاسونو همدغه دی چې اویرنس پیدا شي، د قرآن سره د خلکو مینه پیدا شي او قرآن طرف ته خلک راغب شي، قرآن په آسان او الفاظو کې بیان شي او د هغې سره کوم بیانونه دلته وشي، دا یو مینه او یو محبت پیدا کړي خلکو په زړونو کې او په خپله د خلکو په خپل جماعتونو کې او په خپلو محلو کې باید درسونو تنظیم وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. صابر صاحب شکریہ ادا کوو، ډاکټر ابراهیم صاحب شکریہ ادا کوو چې موږ له وخت راکو او په دې ګرمای کې موږ راغه او موږ سره د محفل کې شرکت وکړو او د قرآن په دې درس کې موږ سره د علاقې خلکو ډېر شرکت تعاون وکړو. الله یې ټوله جزا خیر ورکړي او انشاءالله داسې محفل او داسې پروګرامونه موږ بار بار جوړو انشاءالله او د علاقه کې موږ د قرآن رڼا خورو، د قرآن روشني به خورو، د قرآن عزت په زیاتو انشاءالله او د خلکو ته موږ دا پیغام ورکوو چې یاره مطلب چې اسلام یو امن دین دی، د خیر دین دی، د خوشحالۍ دین دی. دا زموږ د طرف نه پیغام دی چې بس ینګ جنریشن ته خو زموږ دا میسج دی چې دوی د قرآن تعلیم حاصل کړي، د مور و پلار ادب زده کړي، د مور و پلار خدمت وکړي او خپل تعلیمونه وکړي او د فضولیاتو فیسبوک نه او د ټیک ټاکونو نه ځان وساتي. دا زموږ ورته نصیحت دی.